په ایماندارۍ درته وایم ګرد د لکۍ ضلع ماته عید مبارکي ته راتله برام خېلو خورا خېلو ته جوړې خلکو زه تاسو ته عید مبارکي ته رالم ما سره ما په دغو خلکو هېڅ حق نه و نه مې چې استحقاق و چې دا کم تاسو ما ته راکړه بې غرضه بې لالچه غلی شو خاموش شو تاسو لږ غلی شو که نه یار خاموش شو ګردې لکې ضلع چې وګرځېدله نه چا یوه روپۍ نه وغوښته نه چا مطالبه ورته وکړه نه چا دا ورته وویله چې ما ته به نوکري راکړې نه په ګردې ضلع چې چا ورته وویله چې پرېشر پمپ غواړه دا درته نه ویله زه نن تاسو ته دا خبره ښکاروم ما دوه خرچې کېدې یوه خرچه مې کېدل له پټرولو دا لسته ګاډي بس زه مو ملګري به وو ګاډ به وو یو مې به لنګر چلېده دا دوه خرچې مې چلې دي مشام ټیم ده الله زما ناظر ده او چې کله الیکشن وسو حساب مې وکړ نو څلور باندې درې نیم شله لکه روپۍ ما ته بچت پاته شو دا هم دغسې یار دوست پیسې رارولې چا وایي دا پټرول دي چا وایي دا جنډو پیسې دي دغه الیکشن دې ته الیکشن وایي دې ته غیرت وایي دې ته پښتو وایي پنځلس کاله مې دغه خبرې دغه قوم ته ما خبره کوله چې موږ دې خرچون نه یو او په خدای چې 74 लाख روپۍ ما سره دې خلکو لوري نه امداد بچت پاته شو هغه خرچې جن دی وباسه چې کومې نو چې چا به ویله چې د لکۍ ضلع خلک ووټ خرچوي دې واوري دا نن یې مې دې ولاړه یوه روپۍ یوه کاسیره مې نه ده لګېدلې دغه قوم د غیرت قوم غیرت ووټ راکړې ده پښتو ووټ راکړې ده او دې لکۍ ضلع ټولو قومونو کمر وکړو افرین دی په تاسو کبیټنیو سلام دی تاسو ته خټکیو وزیریو کمسود دی که کونډیان دي ما په دوه لاسو درته سلام ده ما دې دغ غیرتي قوم خوب لیدلی و چې چېرته به زه جوړ او هلته به مطالبې ني هلته به تقاضې ني او دا واورو دا ضلع تباه ده دا سړکان مات دا بدامني دا مړي دا چې خلکو دا په پتو دا برید کړی ده دا نېشې خرڅول دا غونډه مافیا قبضه مافیا واورو چې زه درته په سر نه سر زه به علالي یم او دا درته وایم چې دې چوک دې ما خاورې من خرابوي چې چوک یې خرابوي په خدای قسم توپک ته مې به ایساروه که نه په خدای قسم دغه خاورې نه به دې پناه کړو دا ټولو ته وایم موږ د خاورې امن تر ننه پورې تباه و نن سبا ده واورو ډي پي او مې کاروه درته بدل مې کړه ویلې ډي پي او مې چې کوم به پولیس چې په شپه باندې دا واورو په شپې به ګشتونه وي پولیس به ګشتونه کوي لیوۍ به کوي بارډر به کوي او فوج به کوي دا مو فیصله ورسره کړې ده چې موږ خپله خاوره تاسو ته داسې نه شو پرېږدولی چې افسري له تاڼېداري به په دفتر له به تاڼې چې کوي نمبر 1 نمبر 2 چې په خاوره دې غل وغړېږي شوکې والدرسي یا پښتونه واوره چې درنه روغ ووي بیا غیرته به یې چې ډز در باندې کوي درس به کوه په
اشاره کوه پورا اشاره کوه غل وتلی دا غلې کوي ډاکې کوي تیرې بلو اجلاګانې کوو لارې ورته نیسو چیرې پسې کوو خو چې غل زمبیا نه راوځي اب پته لګي چې په تجوړي تېر څه پته لګي چې په بیټنیو تېر څه پته لګي چې په رامخېلو باندې تېر څه په خدای پیغور به هغه کلي خلکو ته جوړېږي په سربوزو به ټوپک به پسې راخلو چې غلي که ډاکوي که شوکې والي که چېرې پته غواړي تاسو ته خدای وایي زه به د باندې ولاړ یم حکومت لري مو ذمهوار یې په پښتو چې که لانجه راکړې دا لانجه بیا مایي دا ویله مو پرېږده دا ویله دغو ظالمانو تباه کړې ده دا لکي سیمټ اوس خبر شوه چې لکي سیمټ کې څه څه ډرامې سلي دي واورو ما ته وزیر اعلی صاحب وې چې لکي سیمټ ول مالک وایي چې ما لکي سیمټ رایلټۍ CSR ته ورکړې ده ما وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده ما ته وی ډي ته ورسه او ډي نه پته وکړه ما ته وی ډي نه پته وکړه رباو روپۍ وپوتې زه خوشحالېدلم چې چلو جو قوم ته مو وعدې کړي دي دا پیسې برباسو قوم ته به کارونه کوو ډي سره مې رابطه وکړه ټول ریکارډ مو وباسو 95 نه دا لکي سیمټ پروډکشن کوي دا ټرالې چلېږي روډ لا جوړ دی چې دا سیمټو ډکې ټرالې دا سړکونه مات کړي لکي سیمټ غره کراس پلانټونو وجې نه ټولې ضلعې کې پلوشن پیلاو ده کینسر بیماري زیاته شوې ده واورو د لکي سیمټ د لکۍ ضلع ته یوه سره کافله نه ده ورکړې تر ننه پورې یوه روپۍ نه ده ورکړې CSR په جوړېږي CSR کمیونټي ویلفیر فنډ درې باندې 16 اربه روپۍ سن 95 نه یا خلکو دې تاسو په دغه لکي سیمټ باندې ولاړې دي په سرفیس رینج کې 11 ارب روپۍ په لکي سیمټ ولاړې دي او د غره په رایلټۍ کې 13 ارب روپۍ په لکي سیمټ ولاړې دي نه راکوي وچه بدماشي کوي ډي سي ته مې ورته ویلي دي او وزیر اعلی صاحب ته مې ویلي دي چې که چېرې د دې موږ ضلع حق را نه کړ نو دا لکي سیمټ موږ نه دلته ونه چلېده دا سره نه وي دا واوره دې نه هم خبر کړه چې څوک یې مینې جوړ کړی دا بیا لکي سیمټ بیډې په جیب ورګډې کړي دي ما ته مې بیډو ته راغلل مالما بیډې نه دي پچار او واورو ما د خدای مینه تباه کړي چې زه دې لکۍ ضلع په حق باندې په نوکریو باندې په سړکونو باندې زه یوه روپۍ وخورم الله دې ما اما مینه دې تباه کړي دا زه تاسو سره وعده موږ حکومت سره مذاکرات لګیا دي که چېرې لکي سیمټ حق راکړه خدا سے نه ده چې لکي سیمټ حق په MNA ته ورکوي لکي سیمټ حق په DC سره جمع کېږي او بیا به د دغې ټولې ضلعې په مشورې سره به اعلان کېږي چې دا سړک ده دا ډیم ده دا شمسي ټیوبویلونه دي خو چې څه شی کېږي دا نسته چې بیټنۍ به نظر انداز کېږي یا به تجوړي خلک نظر انداز کېږي یا به نورنګ خلک نظر انداز کېږي دا مې در سره لول ده
چې درې نوکرۍ میندم نو یوه نوکري به هغې حل کېږي یوه نوکري به دغې حل کېږي یوه نوکري به نورنګي دا نشته ده چې زه دې بېګو خیال یم نو ټولې به دا دی څه کوو او دا درته وایم 500 مې بیټنیو دا پولیس یې لیوي چې ورته وایي دا سیټونه وزیر الله صاحب ورته منظور کړل 500 لکي پولیس کانسټیبلان درته منظور کړل زه مې سړي به انشاءالله 3-4 میاشتو چې به دا برتي وشي نمبر 1 سړکونو حساب بېدر کړی و ویډیو مو کتلې ده که بیا په ولګېدو ویډیو مې چې کتلې ده اوږد منجلس ته خو لکه لنډه ده هغه سړکان چې کوم ما درته ښولي دي پاته زړه دغه سړک اول خو دا درته وایم دلګي ته راتله او دا ځای که خدای نه وی جوړ نه ملا جوړه نه درته غزني خیلو خان جوړه چې کار یې نه کوو نو خلکو داسې کورسې به وکړې چې دا ور عزت ته نه دي راغلي دې برمخیل مشرانو واک ته که دغه ځای جوړوي که ورسره پارک جوړوي زه دې تاسو ته یو سلو کنالو پارک ګوره واورو ما تاسو ته ګرد الیکشن کې د روپۍ اعلان نه ده کړی څوک به نه ووایي چې چېرته مې جلسې چې اعلان کړی ده سړک مې بدله کوم لالا پل بدله کوم ولې چې هېڅ پته نه لګېده نن وخت ته حکومت ته ورور مې پکې وزیر ده زه تاسو MLA جوړ کړی یم چې نن وخت چې زه یې تا حق نه که ادا بیا به زه خدای پاک په ماته ده سړیتوب نه یې راکړی چې زه دې خلکو چې دا کم سړک پراته ده 9 کیلومیټر که دا CNW والا لګیا به جوړوو خو دا درته وایم 2 میاشتو چې به په دغه سړک کار درته شروع کوم په پارک باندې برامخیلو تاسو خپله په جوړ شو تاسو ښایي ده د راتله دې ته چې داسې یو ځای درته جوړ کړو چې هلته شربت څلی شو هلته چناستېدی شو هلته لیټریني هلته شغل کولی شو خدای ټولی وطن را راکړی ده انشاءالله که دلته مو خوښ چېرته مو خوښ برامخیلو تاسو شیبهیي برامخیلو تاسو شیبهیي که دلته کو کلي په چرمې کوو چې ما درته ویل فیصله یې تاسو ده خو چې اوږده یې نه کوو ولې نورنګل کې چې پارکونه کوو په دغه حلقې چې غزنیخیل حلقې چې پارکونه کوو او 105 حلقې چې به انشاءالله پارکونه کوو نوښتوو به نه 10-15 دن چې به جواب راکوئ یو منټ سروې به کېږي اسټیمیټ به لګي ځکه انشاءالله ځکه ورته به قیمت ادا کېږي نو لہذا په دې به نوښتوو نه که جوړي تحصیل حق و په نسبت د غزنیخیل دا تجوړي خلکو او بیټنیو تاسو سره ظلم سړی ده چې دې تا تحصیل یې وړی ده اوس زه دا درته وایم علي امین خان ګنډپور پرون ورغلی و ما سره 3-4 واقعې کړي دي ما دا تحصیل مطالبه نه ده ورته کړې خو علي امین خان روان ده لکي ته غټه جلسه به وو 3-4 غټ ضرورتونه مو دي چې هغه پوره کول په غواړو نو لہذا علي امین خان چې راشي
अच्छा چې امین خان رئیسي اسی پاسنامه ورته وړاندې کړ اولنۍ مطالبه به د تجوړي تحصیلي یعقوب خان منرخیل اکاکخیل فیډر چالو کولو مطالبه کړې ده یعقوب خان سبا نه بله ورځ به دا فیډر چالو وي بله دا درته وایم ما کوارډینیټر مقرر کړي دي کوارډینیټر ما چې خپلان نه دي نه مې پروګرامن دي نه مې تربرونه دي دې تاسو دغه حل کې بیا د تجوړ حل کې نورنګ حل کې لکی حل کې او دغه غدي خیل حل کې ما کوارډینیټر مقرر کړي دي کچېره دا وورو کچا سره پولیس یا توپ وکړ ظلم یې وکړ ګوډه درنه وکړ یا مړه درنه وکړ او په ظلم یې وکړ دا مې در سره نه وزده چې په هر یو پښتون به درېږم دا مې سره نه وزده بیا چې چا کړی دا وایو خو پولیس ناجایز تنګولو حق چې هم نه یم مري ډیوټیانې کوي نو چې چېرته ظلم وکړي پوښتنه به یې کوو خو غلط اعتراض د دې نه به پرهیز کوو بله خبره یو منټ دا ډیمو خبره اوس نه अच्छा भाई गाड़ रहा है अच्छा बला स्मॉल डैम खबर होसला دا پنځه ډیمونه په بیٹھنې چې بیٹھنې ته خوش خبري ورکړه یک مې تا تاسو راځي پیسې با ډیپټي کمشنر سره جمع شي او تاسو بلانو کوي سلیدي د خاصدار نه علاوه چې کمی کلاسور نو کوي دي یا دې ګیس والی دي دا څه بني چې ما خوښه چې پلان کې خان ته وکړ په قومونو به د تقسیمو غټ قوم به غټي صحیح وړو کې قوم به وړو کې صحیح او دا نه چې قوم چې د دوه مشرانو ورته ته کلو ولګي چې دا غړپ په ماسلي دا نه خپلو کورو باندې کلاسور نو کوي باندې به لاټري اچوي چې چاته خطر هغه ته به ملاویږي نه به په نوکرۍ باندې پیسې ان به ساته ورکوو سمال ډیم پنځه دي علي امین خان روان ده 50 کروڑ روپۍ ما سمال ډیمونو چې وزیر اعلی صاحب سره ډیمانډ مې په رایټینګ کې ورکړی ده ما سره وعده کړې ده چې لکې ته در دې جلسې چې بیا سینکشن اعلان درته کوم 50 کروڑ روپۍ یې مربوطو تاسو شایده بیټنې تاسو شایده تاسو چې چېرته ډیمونه خوښي هلته به جوړېږي یوه خبره واورو تاسو جوړما ترګو لږ کیسې ته غوږ ونچو یو خواږ درته کوم د زیتون بوټي چې کوم دي دا یو بوټی 9,000 روپۍ ګټي که تاسو خبر شنو ګوره اپیمو ګټه نشته چې چوره زیتونو ده 14,000 کناله همځکې پاره مې منظوري اخیسته ده چې به ګډ ضلع چې چا 100 کناله 500 کنال نه کمه به نه راکوو دا 14,000 کنال ځکه چې به همځکه اوارول په موږ دي هلته تخم لګول په موږ دي هغه همځکې نه باغ جوړول په موږ دي تور انګور زیتون او مونږ پلی بل
شمسي ټیوبویلونه اتیا شمسي ټیوبویلونه وزیر اعلی صاحب ما سره وعده کړې ده دا اتیا شمسي ټیوبویلونه به برابر حصې چې زه تاسو ته در تقسیموم دې نه علاوه دا قبرستان لاره د برام خیل ولا جوړېدا غواړي کچېرې صوبایي حکومت ته مې منظوره کړه ما ته به 2 میاشتې ټیم راکړو که 2 میاشتې بعد نه وسله پنځه باندې 100 لکه روپۍ په لګي بیا به دا زه له جېبه ته کوم برام خیل اخیرنۍ خبره دا 2 خبره واورو ترګ نه مخکې چې کچېرې امن چار خراب